أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. سورة بقره لومبي پینزو آیاتونو کې د مؤمنانو ذکر وشو او د متقیانو هغه خاص صفات اجګم دې بیان شو. اوس پدې کې دا دوا آیاتونه دې کې د خالص کافرانو ذکر شوی دی. د مؤمنانو په ذکر پسې ورستو الله رب العزت او فرمایل اولئک علی هدن، هم دا خلق په هدایت باندې دي من ربهم د دوی د رب د طرفنا، و اولئک هم دا خلق هم المفلحون پورا کامیاب دي. وی چې دی په هدایت باندې دي دا کسان دا متقیان چې کوم دي د الله د طرفنا په هدایت باندې دي. او قاضی فضل الله سے فرمای چې دی په هدایت سوار دي. په هدایت سوار دا مطلب چې د دې مزاج دا جوړ شوی دی چې دې ته په هدایت باندې تک آسان دی. و اولئک هم المفلحون، او دا خلق چې کوم دی پورا کامیاب دي. فلاح څه ویل شي؟ فلاح پورا کامیابی ته ویل شي چې انسان ته څومره نقصانات او څومره چې کوم دی ناکامی، څومره پریشانای دا مخه ترازی دا غینه الله بچ کی، او څومره خوشحالي دي څومره نعمتونه دي هغه ته الله ورګي دې کس دې ته کوم دې کامیابی ویل شي. نو دنیا کې چې یو کس متقی نو چې څومره نقصاناتونه څومره مصیبتونه او پریشانونه د بچ کېدل ممکن دي په دنیا کې، نو دا غینه به الله بچ کی. او چې د کومونه ممکن نه دي نو هغه جدا خبره ده. او چې څومره خوشاله او څومره چې کوم دې کامیابی د ته په دنیا کې میلاوېدل ممکن وي، نو هغه به الله ورکي. او چې کوم ممکن نه وي خامخا مصیبت د دنیا کې رسی. یو سړی د خامخا به چې کوم دی پلار وفات کیږي، رور به وفات کیږي، رشتہ دارو کې به څوک وفات کیږي، تکلیف په ته بشری تقاضا د خامخا ور رسی. نو چې دنیا کې څومره خوشاله ده ته ممکن دي، نو الله به ته ورکي. او چې څومره د غم نه او د مصیبت نه بچ کېدل ممکن دي، نو دنیا کې به الله دوی چې کوم دی بچ ساتي. او په آخرت کې به الله رب العزت ته هر قسم غم، هر قسم مصیبت، هر قسم پریشانی نه بچ ساتي. او په آخرت کې به الله رب العزت ته هر قسم نعمتونه، هر قسم خوشاله دا ورکړي. فلاح دې ته ویل شي. نو دا مهته د مؤمنانو د متقیانو ذکر وشو او دا غي صفات ذکر شو. ورستو بس الله رب العزت نتیجه ذکر کړه چې دا خلک د نتیجې په اعتبار سره د الله رب العزت طرف نه په هدایت باندې دي، او دا خلک چې کوم دي پورا کامیاب. اوس به د دوه آیاتونو کې الله رب العزت د سوچه کافرانو ذکر کړی دی، او دې دوه آیاتونو ورستو په 14 آیاتونو کې د منافقینو ذکر شکم دی را روان. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت په اړه ډیر زیات فکرمندو، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه خواهش دا و چې زما ټول امتیان د جهنم نه بچ شي او زما ټول امتیان د جنت ته تلواله جوړ شي. یو يهودي جنازه چې کوم دی روانه ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل سترګو کې اوخ کراله وی زما د یو امتی دا جهنم طرف ته لاړ. خلکو ته حضرت دا خو يهودي دی. نبی علیہ السلام او فرمایل بالکل دا يهودي دی، خدا يهودي دی خو زما امتی ز په دې باندې فکرمند یم او غمجنی یم او پریشان یم چې کاش د کلمه ویلې وي، اسلامي قبول کړي وي، الله جنت ته کوم دی داخل کړي. نو نبی علیہ السلام به هر ټیم په دې فکر کې وو، په دې سوچ کې وو چې زما ټول امتیانو ته اسلام قبول کی او دی الله جنت ته تلو ولا جوړ کی د جهنم نه بچ کی. نو په دې آیاتونو کې الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي. ان الذين بشکها کسان کفروا چې کفر کړي دي، سواء برابر خبره ده علیهم د دوی په حق کې انذرتهم کو تیری دوی لرا ام لم تنذرهم یا نه یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي.
نو چې کله انسان دی په یو طلب کې لګېدلی وي یو څیز حاصلول غواړي او کله دی دې څیز پسې ډېر زیات کوشش کوي او دا څیز نه حاصلېږي نو دی خفه کېږي بار بار چې دا ولې دا څیز نه حاصلېږي چې دی کوم مطلوب وي د یو څیز حاصلېدل د مطلب وشي دا څیز ما ته حاصل شي او دی د هغې دپاره ډېر زیات کوشش کوي او هغه څیز ورته نه حاصلېږي نو ده په دې زړه کې یو غم وي یو فکر وي چې خدای پاکه دا څیز ما ته حاصل کړي نو دک رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت ډېر مهربان و د نبی علیه السلام به بار بار د کافرانو پسې تلو د دوی دپاره به یې دعاګانې غوښتلې بار بار دعوت پې ورکو نو د نبی علیه السلام په زړه کې یو ارمان و یو خواهش و او نبی علیه السلام په دې ډېر پریشان و چې دا کافران ټول اسلام قبول شي مسلمانان شي نو چې کله انسان دا خواهش دې پوره کول غواړي نه پوره کېږي نو دې پریشانی خو چې کله ورته څوک خبر ورکړي چېرې دا کار دې نه کېږي یا دې په خپله د هغې نه چې کوم دی تمه کتې شي چې زما دا کار نه کېږي نو بیا انسان ته لږ غوندې سکون حاصل شي نو دقه شان نبي علیه السلام به ډېر پریشان و د کافرانو باره کې چې دوی ته د هدایت میلو شي دوی چې کوم دی مسلمانان شي دوی د اسلام قبول کړي خو نبی علیه السلام پریشانی به ورځ تر ورځه سیوا کېده خو الله رب العزت چې ورته کله دا آیات نازل کړو د هغې نه بس د نبي علیه السلام زړه ته لږ غوندې سکون میلو شو نو په دې آیاتونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې کو ته دا خلک یری او کو نه یری په دواړو صورتونو کې دا خلک ایمان راوړلو والا نه دي نو ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی سواء برابر خبره ده علیهم د دې کافرانو په حق کې نو الله رب العزت او فرمایل پیشنګوئی ورکړه چې د دې په حق کې برابر خبره ده د الله پیغمبر کو ته دی یری او کو نه یری په دواړو صورتونو کې دی ایمان نه راوړي نو دلته کې یو سوال پیدا کیږي چې دی ایمان نه راوړي نو د نبی علیه السلام دا بار بار تک او بار بار دعوت نبی علیه السلام د سره پاره ورکو الیاذ بالله نبی علیه السلام عبس کار کو نو وینا وی الله پاک فرمایي چې سواء برابر خبره ده علیهم د کافرانو په حق کې چې دی ایمان نه راوړي نو نبی علیه السلام ته فرمایي چې ته بار بار د کافرانو لزی نو ستا په حق کې داسې نه دی ویل چې سواء علیک ستا په حق کې برابر خبره نه ده بلکې د کافرانو په حق کې برابر خبره ده او ته دې ته دعوت ورکې او کو نه ورکې او ته دې یری او کو نه یری په دواړو صورتونو کې دې ایمان نه راوړي البته د نبی علیه السلام په کافرانو پسې تګ هغوی له دعوت ورکول نبی علیه السلام په یو حرف باندې الله رب العزت د هغوی درجات اوچتول کافرانو له تلل نبی علیه السلام د چې ستا دپاره د ثواب او د اجر چې کوم دی سبب دی دوی له دعوت ورکول او دوی پسې بار بار تلل دا ستا د درجو په جنت کې د نور اوچتولو سبب دی نو ستا په حق کې برابر خبره نه ده برابر خبره ده د کافرانو په حق کې ته کو ته دې یری کو نه یری ایمان نه راوړي البته ته چې ورلځې نو ستا درجات په الله پاک نور اوچتوي نو دغه رنګ یو سړی چې الله دعوت ورکوي د مونځ دعوت ورکوي او دا سړی چې کوم دی د مونځ دپاره نه راځي نو دی نه امیده کېږي نه چې دی زما دعوت کار ونه کړو نه تا ته به الله ثواب درکوي او تا ته الله پاک د جنت هغه درجې در اوچتي نو ستا په حق کې برابر خبره نه ده انذرتهم انذار نبی علیه السلام ته الله فرمایي کو ته دی یری کو نه یری نو انذار هغه یری ته ویلی شي چې انسان یو داسې خبر چاله ورکړي چې په هغه خبر کې ویره وي او دغه یره د محبت او د شفقت ته سبب نه وي لکه څنګه چې مور بچی د اور نه یری چې بچی د اور ته مور نږدې کېږي دا مور یې ځکه یری چې د مور په زړه کې چې کوم دی مینه او محبت دی د محبت ته سبب د وجې نه د بچی ته وی دی اور ته مه نږدې کېږي زه در باندې خفه کېږم چې د اور ته نږدې کېږم دا ته به تکلیف ورسي د اور نه دا بچی یری یا د مار او لړم نه چې د خپله مور بچی یری نو د دې مور په زړه کې محبت دی د محبت ته وجې دی خپل بچی ته وی دی اور ته مه نږدې کېږه د مار او لړم ته مه نږدې کېږه نو که یو سړی ډاکو دی او ډاکو په چا باندې ټوپک ایښی دی چې شا به پیسې راوباسه نو دې یرې ته انذار نشي ویلی ځکه دې کې محبت نشته دی نو نبي علیه السلام انذرتهم انذار هغې یرې ته وي چې په هغې کې محبت هم وي او د یرې خبر پکې ورکوي نبي علیه السلام به کافرانو ته چې کوم دی دعوت ورکو یرول به د الله نه او د الله د عذاب نه به یرول خو د محبت ته سبب ته وجي نبی علیه السلام هغې سره محبت نو انذار هغې یرې ته ویلی شي چې په هغې کې یره وي خو دا یره د محبت ته وجې نه وي نو انذرتهم که ته دوی یری ام لم تنذرهم یا د دوی نه یری لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي اوس ایمان ولې نه راوړي
ایمان د څه د وجې نه راوړي؟ نبی علیه السلام ته خو الله پاک فرمایي کو ته دی یاری او کو ته دی نه یاری، خدا خلک چې کوم دی دوی ایمان نه راوړي. اوس دی ایمان ولې نه راوړي؟ دې ته پته وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق پیغمبر دی، یعرفونه کما یعرفون ابناءکم. الله پاک فرمایي چې د کافرانو نبی علیه السلام داسې پیژندل لکه دوی چې څنګه خپل بچي پیژندل چې دا د الله په حق باندې پیغمبر دی. ابو جهل ولې نه پیژند چې نبی علیه السلام په حق پیغمبر دی؟ ابو جهل پیژندو چې دا د الله پیغمبر دی، او څو پیرې اقرار هم کړی دی، څو پیرې اقرار کړی چې دا د الله په حق پیغمبر دی، خو صرف د عناد د وجې نه، د عناد د وجې او د ضد د وجې ایمان نه راوړي چې ولې ټولې مشري به ته میلاویږي، موږ ته پکې څه نه میلاویږي. نو دغه عناد د وجې نه دې خلکو چې کوم دی ایمان نه راوړي. د کفر او کفر د کفر معنا هم دا د پټول. ان الذين ستروا الحق عنادا. کفر څه ته ویل شي؟ کفر د دې لغوي معنا دا پټول، او د کافرانو د کافران ځکه ویل شي چې دی به حق خبره پټوله، دې ته پته چې دا الله دا پیغمبر په حق پیغمبر دی، خدا خبره به دی پټوله. نو ان الذين ستروا الحق عنادا، دی به د عناد او د بغض د وجې نه چې کوم دی حق خبره پټوله. نو دې ته پته و چې دا الله دا پیغمبر په حق باندې پیغمبر دی، خو د هغې باوجود دی چې کوم دی په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو، د دې وجې په ایمان نه راوړو چې ټوله مشري به دته میلاویږي، زموږ بیا حیثیت ختم شي د عناد او د بغض د وجې. نو په دویم آیات کې پس الله پاک فرمایي ختم الله، مخر لګولې دی الله تعالی علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې، وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې، غشاوة پردي دي، ولهم او د دوی دپاره عذاب عظیم، عذاب ډېر لوی دی. مخر الله پاک مخر لګول دی کافرانو په دې زړونو باندې. نو مخر په هغه څیز باندې لګي چې کله یو څیز بن شي، کامل شي، پوره شي، وروسته به خلک مخر لګي. او زمونږ یو مولي صاحب هغه به د دې معنی کوله چې الله ول زړونه سیل کړي دي، مکمل نه ورته د دننه نه څه د دې زړه نه بار څه شي راوتي شي، او نو د دننه نه هدایت ورنوتي شي. دغه کافرانو په زړونو کې د نبی علیه السلام چې کوم بغض کم حسد او کم کفر، نو الله به الله ول زړونه سیل کړل. نو د دې په زړونو کې هغه کفر، هغه بغض او حسد دن نه پاتې شو، نو هغه د بار راوتې نه شو، الله جرمده کړل زړونه ورله. او د بار نه د نبی علیه السلام سره چې کوم هدایت هغه رڼا وه هغه د دې زړه ته ورننوتې نه شوه، نو دننه پکې کفر پاتې شو او بار هدایت پاتې شو. نو هدایت دننه ورتلې نه شو، کفر د بهر راتلې نه شو. د دې وجې الله رب العزت وفرمایل چې ختم الله، الله مخر لګولې دی علی قلوبهم، د دوی په زړونو باندې، وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې هم الله مخر لګولې، وعلى ابصارهم غشاوة. نو دې کې یو سوال پیدا کیږي چې مخې ته الله پاک په زړه باندې مخر ولګو، زړه ولا سیل کو، غوږونه ورله سیل کړل، او په سترګو الله پرده ولې راچول؟ الله داسې ولې نه فرمایل چې په سترګو هم الله مخر لګولی دی؟ دې کې راز دا دی چې غوږ دا د هر طرف نه ادراک کولی شي، د هر طرف نه دې ته آواز راتلی شي، د شاتې نه هم، د مخې نه هم، د ښي نه، د ګس، د هر طرف نه دې غوږ ته آواز راتلی شي. نو د دې وجې ولا الله پاک هغه غوږ مکمل بند کو، مخر پې ولګو چې د یو طرف نه دې د حق آواز نه وي، او زړه ته هم د هر طرف نه ادراک کیدی شي. نو د دې وجې ولا الله پاک په زړه باندې مخر ولګو، او سترګې دې صرف د مخامخ نه لیدل کولی شي، نو په مخې ته ولا الله پاک پردې راواچوي، په سترګې ولا مخر ونه لګو، صرف پردې په ولا راواچولې، ځکه چې انسان د شاتې نه لیدل نشي کولی. نو په زړه او په غوږونو ولا الله مخر ولګو، او په سترګو ولا الله رب العزت پردې راواچولې. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره ډېر لوی عذاب دی. دلته سوال پیدا کیږي چې الله رب العزت په خپله فرمایي چې د دې په زړونو ما مخر لګول دی، د دې په غوږونو ما مخر لګول دی، د دوی په سترګو ما پردې راچولې دي، دا ازلي بدبخت دي. الله په خپل ارشاد فرمایو، نو الله بیا دې کافرانو له عذاب ولې ورکړي چې الله ولا په سترګو پردې راچولې دي، زړه ولا ګنډلې دي، حق خبره ورته دننه نه ورکوزېږي، نو الله دې خلکو له بیا عذاب ولې ورکړي. یو سوال پیدا کېږي چې دا خو الله فرمایل چې دا خلک ایمان نه راوړي، نو چې الله د مخکې نه دا خبر ورکو. دلته زموږ د استادانو کې یو استاد یو کس ته قسم وخوړو، یو قسم دې کو ته پاس شو، نو چې کله هغه پیل شو نو هغه خپله مور راولېږله، هغه مور ته وایي چې مور زه به څه پاس شوی، ما د استاد قسم خوړلی و. نو هغه مور یې استاد پسې راغلی، زما زوی به څه پاس شوی، تا ورته قسم خوړلی. نو هغه استاد ورته وایي ترورې وي ما چې د دې حرکتونو ته کاتل او د دې ناقابلتوب ته مې کاتل، نو ما ته پته و چې دی به پیل کېږي، نو دې وجې ته ما قسم خوړلی، زما د سره دښمني نه وه. نو دکه شان الله رب العزت ته پته و چې دا خراب خلک دي. یو د الله علم دی،
علم یو د بنده کسب دی، اختیار دی، انسان ته الله اختیار ورکړی دی. نو الله په خپل علم سره خبر ورکړو دا خراب خلک دي ایمان نه راوړي. ولې نه راوړي؟ دی له الله اختیار ورکړی چې ایمان راوړي. حضرت علي رضی الله عنه یو کس راغی، بنده چې دی بنده انسان دا نه الله مکمل محتاج پیدا کړل، مجبور محض وته وي چې دی په هر څه کې الله ته محتاج دی، او نه دی الله چې کوم دی قادر مطلق پیدا کړل چې دی به هر کار کولی شي. دی الله سره مجبور پیدا کړل، سو ول الله اختیار ورکړل. حضرت علي رضی الله عنه یو کس راغی ورته وی حضرت ودا انسان الله څومره مجبور پیدا کړل څومره ول اختیار ورکړل. هغه ورته وی یو وخت پوښتنه کا چې کله خپل اوچته کړه ورته وی دا دوی هم اوچته کا ناغه دوی هم نشم اوچتولې. نو هغه ورته وی تعالی الله د یوې خپې د اوچتولو اختیار درکړل او د دوی مخپې د اوچتولو نه الله مجبور کړی دا بدل الله اوچتي کو الله وګوري دا دوی مخپې د اوچتول شي خو تعالی صرف لږ غونډه کې اختیار درکړی دی. نو کو انسان دا یو وخت په دا چې د لکم الله د کمی خپې د اوچتولو اختیار ورکړل دا اوچته کې په خپل نفس باندې کیدی نو دوی مخپې ول الله په جنت کې کیدی. نو کافرانو د خپل نفس چې دی وی چې موږ ته د بادشاہي ملو شي په دغه باندې خپل کړي وي د نبی عليه الصلاه والسلام ملګرتیا کړي نو الله بوله دوی مخ په جنت کې کوم دی داخله کړي. سوال پیدا کیږي یو کس ته ټوپک راوالي او بل کس اولی نو زموږ ټول عقیده شاکس الله مړ کو خدا قاتل بوله چې کوم دی په جهنم کې سوځي وی دی به ځکه سوځي چې د ټوپک دله الله دور اختیار ورکړل چې ټوپک راواخله د دې کس ته مرګ اراده وکا ګوته او چلاو په چاپ باندې نو د دله چې الله کوم اختیار ورکړل دی هغه اختیار د غلط استعمال کو نور دا کس الله مړ کړی دی نو دغه غلط اختیار د وجه نه بده چې کوم دی جهنم ته ځي. او دویم مثال زموږ علما دا ورکوي چې یو کس دی یو مالک دی یو غلام دی او دا غلام دا مالک را لګي دی غلام له روزانه 1 روپۍ ورکوي چې دا روپۍ والا ځان سره کېده دغه غلام دا روپۍ رالی او سمندر ته لړکوي بل رسول دی بل روپۍ ورکوي په میاشتو باندې دا مالک دل یو روپۍ روزانه ورکوي او دې سمندر ته ورلړکوي. نو دا غلام دا مالک ورته کار شي ورته وی تعالی روزانه روپۍ در کوم ځان سره جمع کو دا سمندر ته مو لړکوا کنه زبر باندې د خپل وظیفه د خپل روپۍ بند کما د خپل وظیفه او خپل روپۍ در باندې بند کم نو چې دا مالک غوسه شي او دا روپۍ په بند کی نو دې کې ګناه د چا شو دې کې ګناه د یو غلام شو دغه غلام ګناه دي چې مالک ول روپۍ ورګي دی ولې د مالک د روپۍ نه قدر کی چې بار ته لړګي سمندر ته لړګي دکشن الله رب العزت د انسان د لګون د اختیار ورکړي دی الله وتی د خپل اختیار صحیح استعمال کا د ځړن نه د بغض او حسد وباسا د نبی عليه السلام مرګستیو کو د اختیار تعالی ما درکړي دی نو چې کوم ستا په اختیار کې نشته دی هغه کار بدل زو دوی مخ په بدل زبي او چته کم یو کس بیمار دی او د ډاکټر بار بار وی سینې بیمار دی ګولې ولم ورکی ورته وی چې پرهیز کوه او دې د سینې بیمار دی ټي بي مرز دی او دې راځي تروي شوملي ګوري په ځان باندې راړي ا ډاکټر ورته بار بار دمکی ورکی چې دا مرز به ګوره خراب کی اخره کې دې دوره پریوزي چې ډاکټر وته چې دې حقې دونه بس دې مړ نو دې ډاکټر مړ کو وینا ډاکټر صرف خبر ورکو دې خپل عمل مړ دکشن دا کافران دی لا الله غي مخرونه والدي چې دی الله رب العزت د بار بار پیغمبر لګلې دی او الله ته پته و چې دی ایمان نه وروړي دی چې الله کوم اختیار ورکړي دی هغه اختیار دی صحیح استعمال نکو نو الله رب العزت ورله فضل باندې مخرونه چې اسی ایمان نه وروړي پدې پوه شو پدې هغه باندې اعتراض باندې نو الله صرف خبر ورکړي دی نور دی کې الله رب العزت بنده له کسب اختیار ورکړي دی بنده به کسب کوي الله بوله وجود ورکړي الله د سیم کولی شي خدای الله قانون نه ګور الله قانون دادي چې یو کس بچي غوړ چې مال د الله بچي راکې دی به واده کوي د واده نه ورستو بده د الله نه سوال کوي چې مال بچي راک یو سړی چې کوم دی واده نه کوي چې الله مال بچي راک مال بچي د الله قانون نه دی الله کولی شي خدای الله قانون نه دی ایو زبر سره یو کس ناسو کنه سپینګي خلک براتله پیر سي بدواګانې کولې خلک بتلو یو کس سره د ډېر زمانه ناسو نو تاسو دې پیر سي چې حضرت دا کس خو د ډېر زمانه ناس دې سوال پوره کیږي او کنه نو هغه ورته وی چې د په یو سوال کې سلور سوالونه راګیر کړي وی دی وی چې پیر سي ماته د شي دعا وکا چې زه خپل انګور د چټوري د پاسه ووینم چې هغه شوملې شرم نو وی د لا واده نه دی کړي د لومبه چې کوم دی واده پکار دی بیا به د الله نه د واګانی کو بیا به د زوی پکاري بیا ور له زوی له خزه پکار ده بیا ور خلنګ میخه پکار ده دغه نه بس به خپل انګور د چټوري د پاسه نه شوملې بشه نو
الله رب العزت انسان ته لږ غوندې اختیار ورکړی دی نو کو دا انسان د خپل لږ اختیار صحیح استعمال کی نو الله رب العزت په چې د په اختیار کوم سيزونه نشته نو مخې ته به الله په خپل هدایت وکړي نو د دې وجه الله پاک فرمایي چې ختم الله تعالی مخر لګولې دی علی قلوبهم د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې غشاوه پردی دي ولهم او د دوی لپاره عذاب عظیم عذاب دردناک دی لوی دی ان الذين بشکها کسان کفروا چې دوی کفر کړي دي سواء برابر خبره ده علیهم د دوی کافرانو په حق لا انذرتهم کته دی ویری ام لم تنذرهم یا د دوی نو ویری لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي په دوه صورتونو کې ایمان نه راوړي ختم الله تعالی مخر لګولې دي علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې غشاوه پردی دي ولهم او د دوی لپاره عذاب عظیم عذاب دردناک دی دوی عذاب دی دوی لپاره الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إله العالمين د زمون رازش الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای دې موږ څومره غلطي کوتاهي شوي الله ټول موږ ته معاف کړي إله العالمين موږ صحیح د قرآن د تفسیر او د ترجمه کولو توفیق او طاقت راکړي الله څومره مرګري شي راځي ټول د قرآن په او سمجھ ورکړي إله العالمين د زمون د ټول نه راضي شي الله موږ ټول د قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمين زمون لوی واړه نارینه زنانه ټول دیندار او قرآن خانه کې الله ټول تقوادار کې الله ټول خپل فرمان بردار جوړ کې إله العالمين زمون د علاقه زمون د کله ټول د قرآن مجید په درس په تدریس سره قرآن مجید په تلاوتونو سره الله منور او فرمای إله العالمین د دې اخیرونه ټول کلی کې خواره کې إله العالمین د دې ثوابونه زموږ والدین محترمانو ته څومره مردگان چې وفات شوي دي ټول ته دې ثوابونه ورسي إله العالمین د مجمع کې څومره ملګری دي سکه مشریع حاجتونه الله د خپل غیب خزانونه پورا کړي خدای به څومره ضرورتمند ضرورتونه پورا کړي الله څومره قرضداري قرض نه اخلاص کړي الله څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي إله العالمین زموږ مال جان وختانو تاثیرونه هسپتالونو جیلونو مقدمو کې سنونه بچ کړي الله د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کړي الله دنیا آخرت کې د کامیابو د خوشحالو د عزتونو ژوند راکړي الله دنیا آخرت کې د بی عزتۍ د بی پردګۍ د شرم د بی حیا د ژوند موږ ټول مسلمانان بچ وساتي إله العالمین زموږ مشرانو ته د عزت ژوند ورکړي الله کشرانو په دین باندې منور کړي إله العالمین ځوانان مو دیندار کړي الله په زنانو د حیا د عزت صادرونه راواچي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې الله په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره پچو زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله